الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. د عزت منه الحمدللہ دی اللہ پاک لوی احسانات شگڑی دی چې الله رب العزت مج مسلمان پیدا کړی. دا دی الله پاک په شګړې شي په ټول شي لوی شګړه چې الله می سره کړی دو عادو چې الله مج مسلمان پیدا کړی او بیا د اسلام غوندې لوی دولت الله مشترو کړی دا. د عزت منی می شوهار یو کاس دغه وی چې زه الله مسلمان پیدا کړی زه مسلمان یا د مسلمان څه تعریف تھا یعنی د مسلمان تشی تویی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم تعریف کړی دا ادا تعریف تا چې مسلمان دیته وی المسلمو مسلمان هغه سړی دا من سلم المسلمون من لسانه چې په سلامتیا باندې وی نار مسلمان دې ژبنا د دې لوسنا د ضررنا دغه نه په سلامتیا باندې وي په امن باندې وي دغه سړی صحیح مسلمان دا. د عزت منی دا د مسلمان تعریف تا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کړی دا چې دیغه نه مسلمان په امن شي د شر نه د ضرر نه د تکلیف نه نرا خلق ته نیوي دا صحیح مسلمان دا. او دا سه ضرر کدی جبي وي کدی لوس وي چې هغه نه نرا خلق په حفاظت شي وي دا صحیح مسلمان دا. نو عزت منی نرا خلق ته تکلیف ورکول ضرر ورکول نقصان رسول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام متعلق دریمی چې یو وخت یو مقام باندې بیت الله شریف چې د کیما خانه کعبه دو په دې باندې طواف کړو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چکر په لګول پداش نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې اے خانه کعبه اے بیت الله ایتو د الله څنګه ډېر لوی عزت تا خدامر عزت د مسلمان پتنا زیوتا د الله پاک څنګه چې صحیح مسلمان وي هغه عزت پتنا هم زیوتای دا. یعنی د تو حرمت کړل دا لوی جرم دا خو په هغه نه لوی جرم هغه دا چې سیک د مسلمان بے عزتی کو د مسلمان عزت خرابوي په هغه نه په دغه نه چې د بیت الله شریف خانه کعبه په دینه الله پاک ته هغه حرمت ډیر اوچاته چې مسلمان والا
بل مقام باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمایلی دي چې سل ور سړی خانه کعبه شریفه رنگ کو مکمالی ویران کو وی چې الله خپکیږي الله په دامن دی غوسه کیږي الله مروریږي خو د مسلمون په زړه باندې په دینه سخت الله خپکیږي سلور خانه کعبه شریفه خانه کعبه چې په مختم زکه باندې اول بنیاد الله ایږي شیدا قرآن پاک شه الله فرمای ان اول بیت وضع للناس بشکا اول کیر چې دا چې خلق د پر ایشی شوی دا ببکتن چې آپ مکاشدا مبارکن زید برکت دا وهدل للعالمین اټول عالم د پر د هدایت ذریعہ دو هدایت تا نو آغا کیر بیت الله شریف چاوال په مختم زکه شي الله جوړ کړی دا سلور سړی رنګ کو الله خپکیږي خو مسلمان په ظلم باندې الله ډېر خپکیږي دمو عزت منی مسلمان خو سکی کافر تبا نقصان نه رسوي کافر خو سکی زناور دی مخلوقات دی اغه سره باندې یوتای نه کې کا اس طرح دی یوتای وکړو عابد الله پامند الله نسی زکا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام میشته فرمایلی دی بخاری شریف شه حدیث تا دا وروړي دی چې پیغمبر سلام فرمایي چې په مخش امتی شي په بنی اسرائیل شي ایوا شزیناوا چې داسې شزیناوا چې ډیره فحش شزیناوا بدمعالی شزیناوا بدکردار شزیناوا خوی چې یوا ورځ دا بهار وا چې یو سپای ولیدلو چې د الله په مخلوقات شیو مخلوق تا خدا سے مخلوق تا چې نجس العین دا نو چې کله دا ولیدلو چې هغه جبل لوی او تند دو لوجدو نو شزینا چې کله دا وکتل ویلیدلو د سپای ولیدلو چې دا د الله مخلوق تا دغه نه مخش متتند لګدلی وا مو برداشت نو وکړو هغه تکلیف مو په دغه صحیح په دا کوي باندې ایبوت شلې مت هغه فائدہ ملاو شو نو داغه یو سپای د مخلوق ته جبل لوی د لوجه تند دی وجنا دغه شزینا په زله شرحم پیدا شو چې یا الله د الله مخلوق ته یا الله تو مخلوق ته خپل پانی مبارک آغا او کجلی پا آغا اینا بدا پرکی پیره وطرلی پرکای آغا پانی آغا کئی تابر وللولی پا آغا شی ایبا ارچگی کری جکل ایبا ارچگی کری آغا سپی تا ایبا ویر کری جکل سپی ایبا وچی سپای خواش شو الوجه تند دی مرگ نا باد شو رب العالمین خواهار سوینی دا شزینا ډیره بدعمالی ډیره بدکردار یوا چې کله الله پاک دې ته مرګ وروستو الله پاک فرشته ته چې او فرشتي دا شزینا مو بخښلا دې شزینا ګناه مو معاف کړو دې مو یو مخلوق ته چې په عام باندې رحم وکړو دا تو جنت داخله کوي ټول ګناهونه الله وته معاف کړل خالی په دا ایبا ور کولې باندې نو عزت منی چې د الله مخلوق سره فائدہ ورسوي په هغه باندې د انسان د بخشش ذریعہ ګرځي به یو سره چې د بنی آدم سره شګړه وکړو په باندې به الله صبر کوي والله علم دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې بنی اسرائیل شي یو بل شزینا و ډیره دیندار یو ډیره منځګزار و ډیره رجادور شزینا و ډیره دیندار یو او چې کله الله رب العزت امتحان پر وستو چیرته یو پښوا شو دی ونت شلیوي
نقصان یې ورکړی و دا ښځینه ولګېدله هغې نه بده هغه پشه بند کړه ایسوره یې کړه الوژې تند د وجې نه هغه پشه مړه شوه چې مړه شوه رب العالمین د دې نه کله روح قبض کړو مړه شوه رب العالمین طرف نه حکم وشو فرشتې ته چې او فرشتې دا ښځینه دیندار یو خو د یو د مخلوق ته په هغې باندې رحم ونه کړو دا تاسې جهنم ته داخله کوي هغه منځګزاره ښځینه هغه عبادت کوونکې ښځینه هغه الله رب العزت جهنم ته ولېږله نو د مو عزتمنې په د الله مخلوق باندې رحم کړل د الله مخلوق سره ایته ضرر ورکول ایته تکلیف رسول نو د مو عزتمنې دا د میشتو د هلاکت ذریعه ګرځي انسان سره خو بالکل به نه کې ادګه کچره د انسان سره د نقصان ورسولو ضرر تکلیف ته ورسولو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای المسلم و مسلمون هغه سړی ده من سلم المسلمون من لسانه و یدی چې دغه په سلامتیا باندې وي نارا مسلمون د دې ژبه او د دې لوسنا په امن شي وي په حفاظت شي وي دا صحیح مسلمان ده د مو عزتمن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه متعلق ادریمی چې هغه دمره خیال ستلو د ضرر د تکلیف چې د مو د وجه نه چاته تکلیف نه ورسیږي بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې یوه شپه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چک شو او چې کله چک شو نبی علیه الصلاۃ والسلام ابل بشیر اوندا پکیر شي ګرځي ابل بشي بیبي عائشه پښه چکه شوه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یې ولیدلو چې یا رسول الله ویلتا ابل بشي او دغسی او ته چک شوی مو ته پتا نه ولګېده خو مو اچانک سترګې وغړې دي حدیث شریف مفهوم ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي چې بیبي عایشه زه دې وجه نه ابل بشي راون وه او داسې په آرام چکېدله چې زه د الله عبادت وکړه خو مو دا خیال ساتلو چې داسې نه وي چې بیبي عایشه د خوب نه بیداره شي داسې نه وي چې هغې په خوب شي خلل رونی شي د هغې په خوب شي ګډوډي رونی شي وایي چې مو دا سوچ کړو په دا خیال باندې په دا سوچ فکر شي چې مو چې دې ته تکلیف ونه رسي دا مره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل د خیر خیال ساتلی ده بیبي خیال ساتلی ده نو مو عزتمنې ضرر خو بالکل نه ده رسولی دا مره خیال یې ساتلو چې دا بیبي عایشه چې دو چې په خوب شي چغه نه شي مو د وجې نه ایته تکلیف میلاو نه شي نو دې وجې نه مو عزتمنې میشته په چار دو چې میز هم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نقش قدم خپل کی چاته نقصان ونه رسوي چاته د میز د وجې نه ضرر ونه رسي که تکلیف ته ورسېدو د مو عزتمنې اردریمی کتبی شارسی مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه چې دا دی کراچۍ لوی مفتی تیر شوی ده او ایس هم په ټوله دنیا شي د هغې بچای ده زیاده مولانا مفتی تقی عثماني صاحب هغه د هغې بچای ده پلور یې ډېر غاټ عالم و او ډېر الله علم ورکړی و ډېره پی الله ورکړې وه دا چې کله علم یې حاصل کړو او مفتیته به وکړه او دینه بعد په هغه زمانه شي یو پیرو میا اصغر حسین دیوبندی رحمت الله علیه بیا دا مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه وویل په زړه شي چې علم خو مې حاصل کړو خو سمین دا د دغه بزرګ سره کښېنستل په چار دی کې ووینه چې څرنګه دا دی تصوف ته او څرنګه زندگی د متبا برکات حاصل شي نو وی چې روغلو اول دوا حالات کتلی دي مفتی صاحب په خپل کتابه ش بیان کړی دي دا حالات وی چې اول چې زمونږ ته راون و دی میا اصغر حسین دیوبندی رحمت الله علیه سره نقشبندی رحمت الله علیه
و چې کله زه سره روان وه نو وی چې پلیار شي روان و مزال کړو کړو میشګاډ روان وي وی چې دا حالات مې چې کله ولیدل چې پلیار شي چلادو په هغه چلا شي خپل سپلې وکوژلې وینا بعد ای پولیس شي ونیولې ای بلب شي روان شو وی چې شل پنځه قدمه آی وخوستل هغې نه بعد بیا سپلې کیزې کړې پپشې کړې هغې نه بعد جماعت ته لوړو مینځ یې وکړلو زه وې سره وه چې کله رووتلې مو پوښتنه وینه وکړه چې میا صاحب ته چې پالیار باندې راون وې تو پالیار باندې قدمي نه خوستل سپلۍ دې پپشې وې هغه یو ځای شي تو سپلۍ وکوژلې او تا ایبلې پښې راون شوې سپلۍ دې په لوس چې کړې دا ویلې داسې ویلې وکړل وی چې میا صاحب ته وی چې مفتی صاحب دا غوی کوي دی وی ښځینه کیر ده دا ښځینه چې کله زونه وه زونی وه خلک پرتلل خلک پرې په کتور شي ویلوړ وي او ایس هغه ښځینه داسې حالات ته روغله عمر یې تیر کړو زندگی یې تېره شوه بدعملۍ شي په ګونانګورۍ شي ایس بوډه تیبې ده بوډۍ شوي دو وی چې مو دا طریقه دو زه په دغه لیار باندې 15 وخته جماعت ته ارسه چې کله زه دغې ځای ته ورسېږه زه خپلې سپلۍ وکوژه ځکه زه ویم چې داسې نه وي چې د ښځینه په امید شي ونه ویایي چې دا خو لکه سیک مو ته بیا ګاک وروغلو خو وی چې زه په لیار باندې تېر شه اوړه په هغه کیر باندې اوړه تېر شه وی چې ښځینه زړه به خفه شي چې هی دا خو سیک ونغلل نو وی چې الله پاک مونږ په دا باندې خفه نه شي نو زه چې کله دې ځای ته ورسېږم چې دا مو د پښې کیمه کرشېدو دو چې دا ونه وروي چې زه ته تکلیف ته ونه رسېږي که دا تکلیف ورسېږي الله دې مو په دا باندې ونسي دا د مو عزتمنې میش د علماوې دا د میش د پیرونې دا زندګي دو چې دا همدا خیالي ستړی ده چې داسې نه وي چې د ښځینه په زړه شي دا تیر نه شي زړه نه شي غمجن نه شي نو مې عزتمنې او نن میش مسلمان څومره تکلیف ته وکسه دا مړي دا ګوړي ته وکسه دا نقصان رسول دا تکلیف رسول چاته رسوي کافر ته نه مسلمان ته رسوي زناور ته نه انسانونو ته رسوي چې دا اشرف المخلوقات ته نو دی وجه نه مې عزتمنې په چار دا دو پیغمبر علیه صلوات و سلام مشته جوان ته خبره کړې دو اے مسلمان تعریف یې مشته کړی دا اے مسلمان صفات یې مشته بیان کړی دا پیغمبر سلام فرمای المسلمو مسلمون چې دا من هغه سکتا سلم المسلمون من لسانی و یدی چې په سلامتیا باندې وي نره مسلمون دې ژبې نه دې لوس نه نو الله د مشته عمل توفیق نصیب کو یا الله می ګناه معاف کړي حاضر مجمع یا الله اچا څه قسم حاجت نوی په شر دوسی پیرا کې مشکلات نوی یا الله په خوشي بنده بدل کې یا الله دې می مسلمان دې zarar دې تکلیف نه خدا پکا وسوتی څه شوی دی یا الله مشته معافي په وکي او یا الله خدا مش په خپل مابین شمینا محبت پیدا کې او یا الله تم مش نرضی شي او یا الله دې مش په د ملک شي په د علاقې شي امن رولې یا الله امن قائم دې یا الله وګرځوي او یا الله خدا مش ټول دې ظالمونه ظلم نه وسوتی یا الله مش په خپل ظالمون ما کې او یا الله د مش دینا په خپل دلبر شي الله قابل و منذر کې واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے